أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers نن زتا ستا د اکسل د یو بل ویډیو سره حاضر یم او زیم عمر سلطان او تاسو زمونږه یوټیوب چینل عمر سکلز او عمر پیاس اکیډمي ګورئ. نو نن به موږ خپل په دې ویډیو کې د اکسل یو دوه فارمولې چې هغه ډېرې اهم فارمولې دي، یو د وی لوک اپ فنکشن او یو د ایچ لوک اپ فنکشن. نو موږ به ان شاء الله په دې دوه فارمولو باندې دا ویډیو چې دی نو مکمل په دې باندې باس کوو. که چېرې تاسو زمونږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې داسې فایدهمند ویډیوز تاسو ته په ټایم میلاو شي او تاسو زمونږ دا ویډیو وګورئ. نو راځئ چې موږ خپل لیکچر سٹارټ کړو. ګورئ موږ به دوه فارمولې کوو، یو د ایچ یو د وی لوک اپ. اولنۍ فارموله چې ده نو هغه زمونږ د وی لوک اپ فارموله. نو وی لوک اپ فارموله چې ده نو هغه به موږ لیکو څنګه او د هغې کار څه دی. د ټول ناول خو به زه د هغې لیکل یا د هغې په سینټاکس باندې بحث وکړم. نو وی لوک اپ فارموله چې ده نو موږ به اول ولیکو وی لوک اپ. اول به څه ولیکو؟ وی لوک اپ به ولیکو. د ټول ناول موږ وی لوک اپ ولیکو. بیا به دې پسې موږ چې دا ولیکو نو دې پسې به بیا موږ لوک اپ ویلیو ورکو. بیا به پسې موږ لوک اپ ارے ورکو او بیا به پسې موږ کالم نمبر ورکو. اوس تاسو به وایئ چې دا دوی څه خبره کوي او دا څه چیز دی. نو د دې زه لږ وضاحت کوم. وی لوک اپ مطلب دا دی چې فرض کا موږ سره 2-3-4 کالمونه دي او په دې کالمونو کې زه د دې بلاک واخلم او په اولنی کالم کې یو ویلیو زه سرچ کوم. په اولنی کالم کې د کوم کالمونو بلاک چې ما غسته دي د هغې په اولنی کالم کې زه ویلیو سرچ کوم او بیا د هغه سرچ ویلیو ته مخامخ په دویم یا په دریم یا په څلورم نمبر کالم کې مخامخ ویلیو زه راوچتول غواړم. نو دې دپاره موږ وی لوک اپ کمانډ استعمالوو. که چېرې تاسو لاګریتم ټیبل استعمال کړئ نو دا بالکل داسې ده چې لاګریتم ټیبل چې کله موږ استعمالو نو موږ څه شروع کوو، موږ اول هغه کومه هندسه چې لکه فرض که 20 ته مخامخ موږ 5 ګورو نو موږ په اولني کالم کې 20 وګورو او بیا هغه ته مخامخ په 5م نمبر کالم کې هغه ویلیو راوچته کړو. د وی لوک اپ کمانډ کار هم هوبهو دقسې دی. موږ به څه شروع کوو، په دې کې به موږ د یو څو کالمونو هغه کالمونه چې کوم زموږ ریکوایر کالمونه وي په هغې کې موږ ډیټا سرچ کوو. نو موږ به د هغې بلاک واخلو. نو چې بلاک واخلو نو د اولني کالم کې به وی لوک اپ موږ لوک اپ ویلیو سرچ کی. لوک اپ ویلیو موږ سرچ کی اولني کالم کې به سرچ کی. دا چې اولني کالم کې سرچ شوه نو بیا به کوم لوک اپ ارے چې ما ټول بلاک اغستی دی په هغې کې به ما کالم نمبر ورکړی. نو بیا به هغه سرچ ویلیو ته 2م نمبر کالم نه ویلیو راوچته که. فرض که چې سرچ ویلیو ما سره په 6م نمبر رو کې ده او په 6م نمبر رو کې دا سرچ ویلیو ما سره معلومه شوه او زه یم چې 3م نمبر کالم نه ویلیو راوچته که نو 6م نمبر رو کې به مخامخ د 3م نمبر ویلیو نه دی به څه وکړي، کالم نه به 3م نمبر کالم نه به ویلیو راوچته کړي او هغه به ما ته کوم سل کې چې زه فارموله ورکوم هلته به وښیي. نو شاید چې تاسو زما په دې خبره پوه شئ، خو په دې کې اوس یو وضاحت زه نور کوم. لوک اپ ویلیو must be in the first selected column. لوک اپ ویلیو چې کومه ویلیو چې ته تلاش کوئ، ګوره سینټاکس ما بر ورکړلی لوک اپ ویلیو، لوک اپ ارے او کالم نمبر. نو دا لوک اپ ویلیو کومه ویلیو چې ته تلاش کوئ په کالم کې چې کومه ویلیو ته لاندې تلاش کوئ نو دې ته لوک اپ ویلیو ویلی شي. نو دا به خامخا تا چې څومره ارے سلیکټ کړلی، تا چې څومره کالمونه سلیکټ کړلي نو د هغې په اولني کالم کې به لوک اپ ویلیو موجود وي، په دویم کالم کې به نه وي، په دریم کې به نه وي، په اولني کالم کې به موجود وي. یو دا اهم خبره ده. او دویمه خبره دا ده چې لوک اپ ارے must contain 1 or more selected columns. نو په دې کې به تا کالمونه خامخا سلیکټ کړي، یو کالم به دې خامخا سلیکټ کړي، 2 به دې سلیکټ کړي، 3 به دې سلیکټ کړي، خو د یو نه زیات کالمونه به تا دې دپاره خامخا سلیکټ کړي. نو دا لوک اپ ارے چې دی نو دا به د یو یا د یو نه زیات کالمونو باندې مشتملي چې هغه به تا سلیکټ کړي. درېیمه خبره دا ده چې دا کالم نمبر به ستا د سلیکټډ ارے چې ستا چې کوم دی، ستا چې کوم سلیکټډ ارے دی نو د هغې په حساب به کالم نمبر شمارلی کېږي. لکه فار ایگزامپل تا ارے د ام نه شروع کړلی او د کیو پورې، لکه د ام کالم نه دې شروع کړلی او د کیو کالم پورته تللی نو ام ان او پی کیو او دې کې ته 3م نمبر کالم ته ورکړي، کالم نمبر تاسو ورکړئ 3
نو بیا به د ام ان او د به او کې د د لپاره به هغه کالم نمبر اوي کالم نمبر 3 نمبر کالم بسي هغه به اوي د ام او د کیو په منځ کې نو مونږ مزید د فارمولي وضاحت کو نو اگزامپل په ورکو نو تاسو ته خبره نور مساله شي دلی ما چې شر کړلې دلی ما دا څلګه ډیټا ورکړل اول ما سیریل نمبر ورکړلې تاسو تخکاری او بیا ما کلاس ورکړلې بیا ما اردو ورکړل اردو مارس بیا اردو مارس ان ورډز ما ورکړلې انګلیش مارس ان ورډز میثس مارس ان ورډز او بیا ما ټوټل ورکړلې او ټوټل پسې مې ټوټل ان ورډز ورکړلې دا زما ډیټا دا او دی کې به دا ډیټا بس په لوک اپ وی لوک اپ کمانډ باندې راوچتوم د کوم څنګه راوچتوم زبر دې څنګه راوچتوم ګوره د دې ما دا نمبر ورکړلې 0 نو 0 مې په انګلیش کې لیکلې 1 نو 1 مې په ورډینګ کې لیکلې 2 نو 2 مې په ورډینګ کې لیکلې 3 مې په ورډینګ کې لیکلې دا سه دا تقریبا 1100 پورې انسای مالک لی زبر دین خپل ویډیو راوچتوم زبر چل کوم د دین خپل ویډیو راوچتوم او څنګه ویډیو راوچتوم زبر کوم ورډینګ کې چې زما ویډیو دا لکه دا نونان مې ده دا نونان مې بس په ورډینګ کې څنګه لیکم نو زبر التا د هغه ډیټا نه دا ویډیو راوچتوم یا 97 مې بس څنګه لیکم یا 95 مې بس څنګه لیکم په ورډینګ کې نو د دې لپاره زه وی لوک اپ فارمولا استعمالوم راځي چې موږ سٹارټ واخلو دلی ګورا ما اکول وه اکول هر فارمولا به اکول نه سٹارټ وي دا ضروري خبره ده وز دلی به وی لوک اپ لیکم څه به لیکم وی لوک اپ فارمولا ما لیکلا بریکټ می سٹارټ ک ګوره بریکټ می سٹارټ ک وز به لوک اپ ویلیو ورکم لوک اپ ویلیو څه مطلب ده هغه ویلیو چې کومه ز تلاش کوم د دې دغه نم د الفاظ نم پته لګي نو لوک اپ ویلیو ما زم چې 99 چې دا زما لوک اپ ویلیو دا 99 C2 کې پرتا ده نو دا زما لوک اپ ویلیو دی پسې بس کاما وهم څه وهم کاما البته په سنټاکس کې ماته اوس ویلیو چې اول به موږ لوک اپ ویلیو ورکوم لوک اپ ویلیو زما C2 شو د C2 نه به ماته لوک اپ ویلیو راوچته شي وسه بزل لوک اپ ارے ورکوم لوک اپ ارے ډیرو کالمونو نه جوړي لوک اپ ارے وګورئ د دې څخه رواله دا زما لوک اپ ارے شو دا تقریبا زه د 100 پورې والم زګه چې د یو سبجیکټ نمبر د 100 نه زیات نشي کېده نو دا 100 پورې دا والی دا 99 102 7 دا 100 پورې دا ګوره لوک اپ ارے زما د څه نه شروع شو د K1 نه شروع شو او د L101 پورې دا زما لوک اپ ارے شو دا زما رینج شو دا زما څه شو رینج شو وسه نو زما د دویم نمبر کالم نه راوچتو مطلب د خبره دا شو چې زما اول د هنسي تلاش کوم لکه نونان مې مال ته ورکړل نونان مې وزه تلاش کوم او چې نونان مې ما سره کله تلاشي کنه نو بیا نونان مې ته ما وخت ما کوم ورډینګ لیکل نو دا ورډینګ به ما ته راوچت کی دا ورډینګ مڅ کی دا ورډینګ به ما ته راوچت کی تاسو به خبره پوه شئ نو زما کالم نمبر 2 ورکما څه ورکما کالم نمبر 2 به ورکما دا ما سره 101 دی دا 101 نمبر شو او دا کالم نمبر 2 کې به ما سره ویلیو وګوري شاید چې تاسو په پوښیه کنه پوښینه دا مونږه د دې نور پریکټیس هم را روان دي مونږ باغې کې د دې پریکټیس کوو فارمولا ما سره څنګه شو فارمولا ما سره دا شو چې اول ما لوک اپ ویلیو وکړه چې د دې ما سره په دې کیس کې نونان مې دا بیا ما لوک اپ ارے وته ورکو چې هغه ما سره هغه انسیدي د K او د L کالم والا ډیټا چې هغه ما سره په لوک اپ ارے کې رااله او بیا د K1 نه کې L101 پر ما چې لوک اپ ارے ورسه او د اغین رستو بیا زما لوک اپ کالم چره نو هغه ما سره دویم نمبر کالم شو درې ما سره د دوه کالمونو دغه غستې د دوه کالمونو ډیټا ما غستې دا نو دویم نمبر کالم نه ما ته ډیټا راوچته کی دا فارمولا چې دا کدي کې زشي شر کومه زه خپل دا سیل ریفرنسز ابسولوټ کوما نو زه په دې باندې F4 وهم څه وهم F4 ابسولوټ مطلب دا ای که فرض کړه لاندې کاپی کیږي نو دا رینج چې دا بلاندې وسر نه کاپی کیږي دا د رینج سیل ریفرنس به بیا نه بدلیږي بلکې اتوماتیک بدلاندې د یو سیل ریفرنس رینج چې دا با رواني ابسولوټ او ریلیټیو سیل ریفرنس باندې ما خپل په مخکینی ویډیو باندې په تفصیلی باس کړل نو که تاسو هغه وګورئ نو تاسو مزید وضاحت وشي وس راځي انټر وهما ګورئ د دې اولی کلی شو 99 څو لیکل شو 99
9 ولیکلی شو. تاسو په خبره پوه شئ. وسه دا خو ما فارموله ورکړه، په دې کې دا 99 ما سرچ کړ، په کوم ځای کې مې سرچ کړ، الته هغه انسی چې دي یو طرف ته هنسی لیکلی شي دی او بل ته د هغې ورډینګ لیکلی شي دی، نو هغه دواړو ما ارې واغست، یعنې د هغې مې بلاک واغستې دواړو کالمونو، او په هغې کې ما څه شروع کړ لوک اپ ویلیو زما د انسو والا کالم کې پرته وه، او دا کالم چې دی نو هغه ما سره د ورډینګ والا کالم کې پروتو، نو ما هغه طریقه باندې الته هغه ارې ورکړ او بیا مې ورسره کالم نمبر ورکړ. اوس دا فارموله چې زه لاندې کاپي کوم، دا ما یو پرې ولیکل، اوس دا به لاندې اټومیټک زه کاپي کوم. دا خو د ایکسل چې دا خصوصیت دی چې فارموله یو پرې ولیکل لاندې بیا اټومیټک به کاپي کوي. دی خو ګوره نو زه بدلې کله چې دا د کرسر چې دی سپینه جمعي، نو دا چې سر کولی شي دا کاپي نشي کولی، خو چې کله کرسر دی ګوټ لته راولي نو دا توره جمع شي. چې توره جمع شي نو د کیبورډ د ماوس نه به ډبل کلیک ووهې نو دا لاندې هم کاپي شو. اوس وګورئ لاندې څنګه کاپي شو، 97 95 93 91 81 89 او 87 ګوره اټومیټک کاپي شو. څه شروع شو؟ اټومیټک کاپي شو. نو که تاسو په دې فارمولا پوه شئ نو زه دا چې دې ځای نه کاپي کوم که نه، دا زه د دې ځای نه کاپي کوم او دلې ولګوم، نو دا فارمولا اټومیټک دلې هم کاپي شوه. ګوره 67 یې ولیکه او دلې ډبل کلیک کا، نو دا 67 70 73 76 79. اوس دا فارمولا ته کاپي کا، کنټرول سی کا او دا دلې راولا، نو دا دلې به هم صرف یو پر ما فارمولا جوړه کړله او دلې مې هم کاپي کړه. تاسو ولیده نو ګوره دا دلې هم کاپي شوه، دا دلې څه شوه، دا دلې کاپي شوه. زما خیال دی چې اکثر سټوډنټان په دې لوک اپ فارمولا کې لږ ډېره کنفیوزي، نو زه دا لوک اپ فارمولا تاسو ته یو پیرا بیا بیانوم. اگر چې دا خو ما کاپي کړه، کاپي کول خو آسان وو، خو زه دلې دا فارمولا تاسو ته یو پیرا بیا لیکم. ګورئ زه به اول اوهمه equal خطا ځای کې مې ووهه، زه به اول لاندې راشم، دې ځای کې به زه equal ووهمه، بیا به زه وی لوک اپ فارمولا ووهمه. څه به ووهم؟ وی لوک اپ فارمولا څه لپاره استعمالیږي؟ د یو ویلیو د سرچ کولو لپاره استعمالیږي، او هغه ویلیو چې سرچ کړي نو هغه راوچته کړي. بیا ما تاسو ته د لاګ ټیبل مثال چې راکړل نو دا بالکل صحیح مثال مې راکړل. تاسو لاګ ټیبل کې چې کله ډیټا ګورئ نو اولنی کالم کې تاسو هغه متعلقه انسی چې ګورئ نو اولنی کالم کې لاندې لاړ شي، هغه کې وګورئ، او بیا چې هغه انسی تاسو هغه اولنی کالم کې ملاو شي نو بیا تاسو د هغه کالم باندې هغه رو باندې په دې خاطر شروع کړئ، او تاسو هغه دویم انسی چې لکه پاند یا چیلا نو هغه د چیل اند انسی الته وګورئ او هغه راوچته کې هغه تاسو منټی شي. دا خاصی چل دلې هم دی وی لوک اپ کمانډ کې چې موږ اولنی کالم کې خپل هغه لوک اپ ویلیو سرچ کو، چې هغه سرچ شي نو بیا موږ د لوک اپ ارې موږ کالم نمبر ورکړی، نو هغه کالم نمبر موږ د دې خلان شو نو د هغه نه ویلیو راوچته کې او سړی ته دلې وخی. نو دلی به اوس ورکم لوک اپ ویلیو، نو لوک اپ ویلیو زما دلی سره د میث کې دا 98 نمبر دی لکه غشتي دي، نو دا 98 دا. اوس به لوک اپ ارې سي، نو لوک اپ ارې ما تاسو ویل چې دلی د انسونه براخلو، د سره براخلو د دې انسونه دا د 0 نواله او د 1100 پر داین سي ماري کلی دا لوک اپ ارې کتراوله راځي په کتر راځي کدا تاسو د 100 پر برواله د 100 پر برواله د 100 پورې برواله، نو د 100 پور ما راغسه دا زما لوک اپ ارې شو، یعنی په دې کې به سرچینګ کوم. الته هغه 98 ویلیو چې دا نو هغه زما لوک اپ ویلیو دا، خو هغه به څه کې سرچ کوم، هغه به په دې لوک اپ ارې کې سرچ کوم. تاسو په خبره پوه شئ. نو د لوک اپ ارې کې چې هغه به څنګه سرچ کوم، نو لوک اپ ارې چې نو د هغه په اولنی کالم کې به زما لوک اپ ویلیو سرچ شي، چې سرچ شي نو بیا ما چې کوم کالم نمبر ورکړی کنه نو هغه ته مخامخ هغه کالم نمبر ته به دې خو لاړ شي، نو هغه زم به ویلیو راوچته کی. نو دا ما سره لوک اپ ارې شو. اوس زه به ویلیو کالم نمبر به څوم ورکوم، کالم مشترک کارونه خو پکې شته نه، نو زه کالم نمبر 2 نه ویلیو راوچته کوم. 98 ته مخامخ چې کوم ورډینګ دی نو هغه به کالم نمبر 2 کې پروتین دا غزن به دا راوچت شي او دا به کلوز کما، او دغه سي به دې ته څه شي اپلای کما، دې تبا د ابسولوټ سیل ریفرنس د پارا F4 کی چې هغه به دلیو وهما او هغه به دلیو وهما او انټر وکما. نو ما سره 98 ولیکل شو. تاسو ولیدا دا 98 چې د 90 سپل خطا لیکل شوی NINETY دی کنه، منګل خطا لیکل دا با تاسو ځاله ټیک کوي. صحیح شو. ګوره اوس دلی کرسر څه دلی راولما د تور کرسر چې کله تور جمع شي نو ډبل کلیک وکما، دا فارمولا لاندې په خپل کاپی شو.
امید ساتم چې تاسو به پوه شئ. وسه با زرا شما ټوټل انوالوز دا ټوټل چې دی دا ټوټل خو دلې راغلی 264 دی پر ما سم فارمولا استعمال کړل. سم فارمولا ما خپل مخ کې لیکچر کې ویل نو دا د سم فارمولا په یو بل طریقه ما استعمال کړل لکه C = C2 + E2 + G2 یعنی C2 سیل به جمع کی بیا به سره E2 سیل جمع کی او بیا به G2 جمع کی. په دې مینس کې نور سیل باندې جمع کی صرف C2 E2 او G2 ځکه په مینس کې دا نور سیل چې په دې کې ورډینګ دی په دې کې هو هغه عبارت لیکل شوی دی نو هغه به سره نه جمع کی صرف دا درې سیل به جمع کی او درې سبجیکټ دي. نو دا ما د سم فارمولا وهله اوس به دا سم چې دی نو دا وځه په ورډینګ کې لیکم نو زه به بیا په ویلو کا فارمولا باندې اوچت کما زه به دلی ولیکما صاحبانو وی لوکپ بریکټ شروع او دلیل لوکپ یې زما سره 264 دا او بیا بز کم وهما بیا بز خپل لوکپ اره وهما څه وهما لوکپ اره بز دا پیر د 1100 ته څه کرا سوما چې دا انسي زکه ټوټل چې دی نو دا 1100 پوری کې دي چې کنه د میټریک نمبر چې دی د 11 پوری یا د 1200 پوری کې دي چې 100 پوری تاسو ډیمانی نو هغه پر ودا زرا ولم ګوره دا زلان دی راولم دا بس 1100 تر رسوم خان دا وګوره دا لوکپ اره زما 1100 ته راو رسید څه ته راو رسید 1100 ته راو رسید دا زما لوکپ اره شو یعنی د K1 والا او د ال 1101 پوری دا زما لوکپ اره شو دغه صرف دوه کالمونه دي سودي دوه کالمونه دي بس کام وهما او 2 وهما او سیل ریفرنس د ابسولوټ کولو د پاره بزدلی F4 وهما نو F4 بریبا دا سیل ریفرنس چره دا با ابسولوټ شي دا به شي ابسولوټ بشي او د کیبورډ نه با انټر کما نو 264 ګوره 264 راځي سره 264 نو تاسو ولې د ویلو کا فارمولې کمال تاسو ولې دا څنګه ډیټا راوچتای او د سړی هغه متعلقه کار ډیر په اسانه باندې کوي. امید ساتم چې تاسو به پوښیږئ خو که بیا نه پوښی نو تاسو ماته په کمنټس کې کمنټ کولای شئ ان شاء الله که تاسو څه مسلې هغه به کلیر کوم. وس راشي اچ لوکپ فارمولې لا چې شیلا اچ لوکپ او وی لوکپ کې لږونه فرق دی او هغه لږ فرق دا دی چې وی لوکپ چې دی نو هغه ورټیکل لوکپ دی مطلب دا دی چې هغه په یو کالم کې لاندې به یو رو منګلا سرچ کی په کالم کې لاندې رو سرچ کی او اچ لوکپ اچل کی په یو رو کې منګلا یو کالم سرچ کی وی لوکپ اچل کی منګلا په کالم کې رو سرچ کی او اچ لوکپ اچل کی دا منګلا په رو کې کالم سرچ کی په دواړو کې دا فرق دی. نو ډیټا ما بالکل د هغه اچ لوکپ مناسب درې راغستې دا تاسو به ان شاء الله چې پوه شئ امید ساتم چې تاسو به پوه شئ. ګوره سینټاکس اف د اچ لوکپ فنکشن چې دی نو هغه دا دی چې اول بزدلې فارمولا کې ولیکما اچ لوکپ څه به ولیکما دا سینټاکس دی زما اچ لوکپ ولیکم بیا بریکټ شروع لوکپ ویلیو سینټاکس څه ته وایي سینټاکس مطلب دا دی چې د کې د دې هغه جنرال فارم د فارمولې به څنګه د فارمولې جنرال فارم ته موږ سینټاکس ویلی شو. نو دا اچ لوکپ ما ولیکه نو اول به لوکپ ویلیو شي التم لوکپ ویلیو بیا لوکپ اره دی نو التم لوکپ اره نو الته کالم نمبر نو دلی به رو نمبر شي دلی به څه شي دلی به منګه رو نمبر ورکو دا کالم نمبر نه دی دا رو نمبر دی دلی به موږ رو نمبر ورکو صرف په دغه کې دا فرق شو لوکپ ویلیو التم او دلیم دا لوکپ اره التم او دلیم دی خو التم کالم نمبر ورکو او دلی به موږ رو نمبر ورکو. نو دا به چل کی دا فارمولا به دا چل کی چې موږ څومره روغانی چې د هغه چې موږ اره واخلو نو دا هغه اره په اولنی هغه موږ سلیکټ کو د هغه په اولنی رو کې با زمونږ لوکپ ویلیو پرتای او اولنی رو کې چې کله زمونږ لوکپ ویلیو معلومه شي نو هغه تبیا مخامخ لاندې په څه کې برازي په دې روغان کې سیټ کې برازي لاندې هغه ته مخامخ څو نمبر رو موږ ورکړي نو هغه مخامخ د هغه رو نه بدا ویلیو روچي او دا کړل سکی التبه منګ ته هغه ویلیو راوچته کی او التبه کیدی تاسو په خبره پوه شئ بالکل که تاسو ویلو کبي ذکر کړئ نو اچ لوکپ کې بیا ورته مسله نشته خو د اچ لوکپ باره کې هم دا خبره واورئ چې اچ لوکپ چې نو دی کې به لوکپ ویلیو په اولنی رو کې پرتای لوکپ ویلیو به سید اولنی رو نه مخکې وستو نه ګوري اولنی رو کې پرتای او دویمه خبره دا ده چې لوکپ اره چې نو هغه به یو یا د یو نه زیات روغانو باندې مشتملي لوکپ اره او بیا به سره موږ رو نمبر ورکو
نو رو نمبر منګه چې څومره کوم نمبر رو کې زمونږه ویډیو پرتای زمونږه لکه فرض کوم ویډیو خو سر شو خو هغه ته مخامخ ویډیو موږ راوچتو کنه ګوره ویډیو زمونږه دلې سر شو ویډیو چې زمونږ سر شي نو هغه ته مخامخ به موږ ویډیو راوچتو نو مخامخ به ته موږ روخو چې دویم نمبر رو یا دریم نمبر رو یا څلورم نمبر رو دې ته مخامخ د څلورم نمبر رو نه په دقه کالم کې ما سره ویډیو راوچتا کا آسان الفاظو کې دا شو چې لوک اپ ویډیو ایش لوک اپ کې لوک اپ ویډیو موږ سره شروع کی کالم موږ ته مخصوص کی کالم موږ دسه کی چې ستاره ډیټا په دې مخصوص کالم کې پراته او بیا رو نمبر چې چل کی هغه مخصوص کالم کې چې دویم نمبر رو نمبر موږ ورکړی نو په هغه کالم کې هغه نمبر رو ته د لارشي او د هغه زینا د چې چلو کې ډیټا راوچته کی کالم او رو ما هم په دې باندې مخکې باس کړل په خپل انټرفیس ویډیو کې چې تا کالم څه ته وي او رو څه ته وي کالم چې د بالکل دا پیلر لایک سټرکچر چې دی د کالم وي او دا پراته چې دی لکه دا انسټری چې دی دا کالم روغان دي او دا حروف چې دی دا کالمونه دي ها نو امید ساتم چې تاسو به پوه شئ اوس به موږ د استعمال کوو پریکټیکل استعمال وکړو ګوري ما د ډیټا ورکړل اول رول نمبر دی بیا سټوډنټ نیم دی تاسو اینه بیا فادر نیم دی بیا بایولوژي دا کیمستري فزکس اردو انګلیش او ټوټل دی دا ټوټل موږ څنګه راولو ګوري اول خو د ټوټل لپاره موږ فارمولا به استعمال کوو از ایکوال ټو سم فارمولا او بریکټ شروع او د لیبا دا ټول ډیټا زرونی سما او بریکټ به په کلوز کما او انټر وکما او دا به ریلیټیو سیل ریفرنسي او دا به خو ډایرکټ کما چې چلو کما دا د ایکسل خاصیت ته ګورئ یو پر فارمولا ورکوي نور بیا فارمولا ورکول ضرورت نه نو دا ما سره سم فارمولا خو ما دلې ورکړه د دې کار خو ختم شو وسبا زدیزه کې خپل لوک اپ ویلیو ورکوما لکه انټر نیم اف د انلیسټډ سټوډنټ ته د انلیسټډ سټوډنټ نوم ورکا څو ورکا دلې ولا نوم ورکې نو څنګه نوم ورکې نو د ماریشل انټیمیشن کارت لاندې جوړ کړل دا ریجل انټیمیشن کارت نه څه مطلب دی چې دلې نیم دی د سټوډنټ نیم دی فادر نیم دی او دا سبجیکټس دي او دا ټوټل دی نو بایو کیمستري فزکس اردو ما سره سبجیکټ ورکړل تاسو زیاتو ورکولای شئ دا غي مارکس بدلې راشي هغه به انورس هم راشي او لاندې ټوټل هم راشي او ټوټل هم انورس راشي دا ټول کار به په څه باندې کومه دا به په اس لوک اپ او په وی لوک اپ کمانډ سره کوم راځي چې شروع کو د ټول ناول به ز فرض کا دلی به یو ویلیو ورکم لیټ سپوز چې ما ویلیو 6 ورکړه څه مې ورکړه 6 مې ورکړه اوس بزلان دی راشم د نیم ته په دې ریجل انټیمیشن کارت کې با زه د نیم د خانه ته راشم او دلی به اچ لوک اپ فارمولا لګول شروع کوم زه به دلی اونې کما اچ لوک اپ څه اچ لوک اپ بریکټ شروع اچ لوک اپ بریکټ شروع زه به لوک اپ ویلیو ما سره دا بل چې کومه ویلیو ما ورکړل لکه دا چې ما ورکړل دا زما لوک اپ ویلیو شو دی په سبا زکام او هم څه وهما کاما اوس بز لوک اپ اری ورکما ګوره د دې نمبر نوالا لاندې د ټوټل پورې راشه او د خو راځه دا ټول ډیټا چې دا د دې بس بلاک والم دا لري چې کومه ډیټا تاسو ښکاری کنه یعنی د A2 نوالا او د دې په دې خو راځي د P10 پورې د A2 نواخلا د P10 پورې دا زما لوک اپ اری شو دا زما چې شو دا زما لوک اپ اری شو اوس وګوره دا ډیټا ما سره هاریزنټل پراته ده الته ډیټا ما سره ورټیکل وا خو د دې ډیټا ما سره هاریزنټل دا یعنی نیم فادر نیم ما یو کالم کې لیکلی او په دې هغه ټول ډیټا هغه ټول ریکارډ بیا خوارشي دي اوس دې په شبا ز ډیټا د کوم کالم نه راوچتو ما نو رول نمبر اول له به نیم دی نو نیم دویم نمبر کالم دی نو زه به دویم نمبر رو دا نو د دویم نمبر رو نه به ویډیو راوچتا کوم خو موږ بدلی هما دا اری چې دی دا سلیکټډ اری چې دی نو دی باندې F4 پریس کو چې دا سیل ریفرنس هم زمونږه ابسولوټ شي دا ما پریس ک او د لیبز بریکټو پسې کلوز کما او انټر وکما نو ګورئ ما سره راغې شهزاد څه راغې دا شهزاد چې دی نو دا ما سره سر شو چې سر شو شهزاد سر شو دیکھو ګورئ دا بل غټ کو شهزاد نوم چې دی ما سره دلې راغی تاسو ولیدا وسه شهزاد نوم څنګه راغی ګورئ چې نمبر رول نمبر چې دی دلې ګورئ رول نمبر چې دا دی دا چې نمبر رول نمبر چې دی د لاندې دا شهزاد لیکل شوی دی تاسو اینه دا شهزاد دلې لیکل شوی دی چې نمبر رول نمبر تا مخامخ سټوډنټ نیم چې دی هغه شهزاد دی اوس فرض کړه دا رول نمبر بدلو مې زره مې رول نمبر 8 رول نمبر
8 نو دلی چې زه انټر کوم اوس کنه نو 8 نمبر رول نمبر ته مخامخ سراج پروت دی څو پروت دی سراج پروت دی نو دلی به ماته لاندې سراج راشي اوس لاندې دغه فارمولا اسلوب فارمولا ز استعمالوما د فادر نیم د پاره نو راځي چې موږ وو ایکوال ټو او دلی به موږ وو اس لوک اپ او بریکټ به سٹارټ کو او موږ به دا لوک اپ ویلیو اول ورکو او بیا به موږ کام ورکو او بیا به موږ لوک اپ ارے ورکو لوک اپ ارے کزول دی زمونږه یعنی د A2 نوالا د څه ځای پورې دی د A2 نوالا او د P10 پورې دی د څه پورې دی P10 پورې او دلی اوس ما سره فادر نیم چې هغه په دریم نمبر کالم کې پروت دی رول نمبر اولنې کالم او دریم نمبر رو دا سوري دریم نمبر رو رول نمبر اولنې رو دا او نیم سیکنډ رو دا او فادر نیم دریم نمبر رو دا نو د دریم نمبر رو نه با ماته د ویډیو روچته کی یعنی دیوا په رو کې په اولنې رو کې په ویډیو وګوري نو چې هغه ویډیو وګوري نو هغه کالم زمونږ لپاره مخصوص شو بیا په هغه کالم کې بلاندې دریم نمبر رو ته راشي نو چې دریم نمبر رو ته راشي نو د هغه نه هغه ویډیو روچته کی اوس تاسو یې بالکل ز پریکټیکلی تاسو ته کومه دا به هم ز سکما دا ویډیو به هم ز دا کوم ارے دا ویډیو چې دا به ابسولوټ کما دا به سکما دا به ابسولوټ کم دا ابسولوټ شو انټر وکم تاسو وګورئ عمران راغی سره مطلب دا شو چې هغه اتم نمبر رول نمبر چې دا چاو نو دا غنم خو سراج دی دلیو ګورئ نومي سراج دی نومي خپل نومي سراج دی او د پلار نومي سره ګورئ د خپل نومي سراج دی او د پلار نومي سره د پلار نومي عمران دی تاسو ولید د پلار نومي عمران دی اوس دا مارس هم دا څه زرو چتوما تاسو اوس راشي لاندې مارس لا سره راشي مارس لا راشي اوس دغه عمران چې دی د بایو مارس په زرو چتوم دلی ما سره اول په دې کارمو پروګرام کې ګورئ چې بایو مارس په 4 نمبر دا کې پراته دي اول ګورئ رول نمبر دی بیا سټوډنټ نیم دی بیا فادر نیم دی بیا بایو مارس دی نو بایو مارس موږ سره په 4 نمبر رو کې دي په 4 نمبر رو کې دي نو موږ به البته په څه شری من با رو نمبر کې چلو 4 ورکو رو نمبر کې بس ورکو 4 به ورکو دلی اوس بیا دا فارمولا اپلای کوي او دلی اولی کوي اچ لوک اپ بریکټ شورو او لوک اپ ویریو موږ سره اق 8 دا خبره دا کالم نه وایو کوم ځای کې چې موږ سرچینګ کوو کنه کوم ځای کې چې موږ سرچینګ کوو سرچینګ ګور انټر نیم اف د انلیسټډ سټوډنټ کنه نو دا موږ سره لوک اپ ویریو شو دی په سیوا موږ سو وو کام وو او لوک اپ ارے موږ سره هو دا ټول لوک اپ ارے موږ سره سیم دی دا لوک اپ ارے ما کاپی کولم شو خدا بار بار فارمولا زکه کوم چې تاسو دا یاد شي دا موږ سره لوک اپ ارے شو بیا وبسې کام وو اوس بایو مارکس ما سره په 4 نمبر رو کې پراته دي نو زه 4 نمبر رو ته راشم او بریکټ به وبسې کلوز کما او دا سیوا زه د خپل رینج دا ارے چې د دې ارے سیل ریفرنس با ابسولوټ کما سبا کما دا می ابسولوټ ک او انټر وکم ګورې په بایو کې دا 8 نمبر رول نمبر چې چا دی نو د په بایو کې 70 نمبر دي څو نمبر دي ګوره زه دا تاسو ته شو کوم د په بایو کې څو نمبر دي په بایو کې 70 نمبر دي وسه د په کیمستري کې څو نمبر دي د په فزکس کې څو نمبر دي د اردو کې نو کیمستري موږ سره 5 نمبر رو دا فزکس 6 نمبر رو دا او دغه سي اردو 7 نمبر رو دا انګلیش 8 نمبر رو دا انګلیش موږ سره څه دا 8 نمبر رو تاسو لاندې راشي اوس دا فارمولا موږ لاندې کاپی کولای شو کیمستري چې دا فزکس 7 دی او اردو چې دا نو اردو موږ سره 7 انګلیش په کې دلیل لاندې ما غالبا ما نه لیکلې زه په انګلیش مو لیکم ګوره اول په بایو کیمستري فزکس اردو بس انګلیش دی اردو بس څه دی اردو بس دلیل انګلیش دی نو زه یو رو دلیل انزرټ کوم دا څه ګران کار نه دی زه یو رو انزرټ کوم انزرټ او دلیل به اولی کما انګلیش څه اولی کما دلیل به اولی کما انګلیش او دا چې دی زبا دا پینټ فارمیټ روانه او دې زمون بلګو هم چې دی لدا دغه ورکی دا بورډر ورکی څو ورکی بورډر اوس بلا فارمولا زلاندې اپلای کوم دی خو ګورئ دا فارمولا زلاندې کاپی کوم دا ما کاپی کړه نو د اردو مارس ته مخامخ لیکلی ان ګوره انګلیش هم راويسه او نو ټول راويسته خو د اردو ته ان لیکلی اوس دا دورو چې دا ان او تول لیکلی او بل ته بایو لیکلا نو دا لګه غلطی شوی دا اوس راځي او موږ د کیمستري وګورو چې کیمستري مارک ټیک ورکړلی کنه 8 نمبر سره رول نمبر دی د ته مخامخ د کیمستري مارس سودی د کیمستري مارس دی د کیمستري مارس دی نو هغه دی 84 هغه څه دی 84 دی بر فارمولا د خپل وګورئ
فارمولا چې دا منګه چې کوم ځای کې اپلای کړل نو منګه دا منګه د بایو مارس خو زمونږ صحیح راوته ٹھیک شو د بایو مارس زمونږ صحیح راوته خو دلی به تاسو داسې چلو کوي چې دا ایون چې دا هم تاسو ابسولوټ کوي اله به کار به ټکی ها دلی به ایون هم ابسولوټ کول غواړي ځکه ایون به لاندې کاپی کیږي چې ابسولوټ نه نو دا به تاسو ابسولوټ کوي وس په مسله زمونږه ان شاء الله چې حل شي تاسو وګورئ دا اوس لاندې راولای نو ګوره په کیمستري کې څو مارکس رااله 70 کیمستري کې څو مارکس رااله 70 ها دلی منگ سرا ایون چه ده نو اغا منگ سرا 8 ده ایون منگ سرا سره 8 ده نو 8 نمبر کالم نا 8 نمبر کالم چه ده او دا چې منگ پا دی که اگورو نو پا کار دا چې دا خو 70 رانشی دا سر رازی دا با خپل په حساب باندې ټیک راځي چې دا فارمولا دلیو پر بیا ورکو equal to او تاسو اوه h lookup بریکټ شروع او دلی منگ سره lookup ویلیو سره lookup ویلیو منگ سره دلی دا تاسو وګورئ lookup ویلیو منگ سره 8 دا لکه دلی منگ 8 نمبر ورکړل دا که منگ بدلو نو بیا بدلولیم شو اوس ګوره زه تاسو بدلوم کما او دا منگ سره ډیټا شوې د دې والا دیزه پوری دا منگ سره ډیټا شو او البته 4 بنور کوي کنه هغه 4 ما ور کړو ګور هغه سره سو رو نمبر خو بدلای کنه لکه مستل لپاره رو نمبر بدلیږي هغه رو نمبر مانو بدل کړي غلطي معلومه شو دا که مستل لپاره رو نمبر 5 دی رو نمبر 5 دی او بریکټ با کلوز کی او دا به تاسو کی دا به ته هم ابسولوټ کی دا A2 به هم ابسولوټ کی او دا O10 به هم ابسولوټ کی او انټر بکی ګوره د کیمستري مارکس موږ سره څه شو هغه موږ سره شو 84 وسه دې پسې دا بل فارمولا چې دا 6 نمبر دی فزکس رو چې دا موږ سره 6 نمبر دا برشمار کوي او رول نمبر یو स्टूडेंट नेम 2 फादर नेम 3 बायो 4 केमिस्ट्री 5 फिजिक्स 6 नंबर दे 1 2 3 4 5 6 नंबर उर्दू 7 नंबर और इंग्लिश 8 नंबर نو تاسو راشه وسه دا د فزکس فارمولا چې دا نور ټیک لګیدل خو د 4 په ځای به څو لګو 6 به لګو ځکه موږ سره رو نمبر 6 دی رو نمبر څه دی رو نمبر 6 دی دا رو نمبر 6 شي بریکټ به بس بند کې او انټر وکړئ نو دا د فزکس مار شو د اردو موږ سره 7 نمبر دا نو د دې 4 په ځای به تاسو 7 ولیکئ 7 به ولیکئ او بریکټ به کلوز کې نور اقا فارمولا دا نو دا موږ سره بحث شو د انګلیش لپاره به موږ دا رو نمبر 8 دا رو نمبر سره رو نمبر 8 ته صرف دغه فرق وو رو نمبر 8 به ورکې بریکټ به بس کلوز کې او انټر وکړئ نو دغه 71 نمبر شي دا ټوټل لپاره به سم فارمولې نه کار واخلم دلیز اټو سم مهاله شمه اټو سم لپاره د کیبورډ شارټ کټ کی صدا تاسو ته معلومه ما مخکیم ویلیو دا الټ او الټ ایکوال دا الټ ایکوال ګور اټو سم فارمولا رااله او انټر کا نو دا ما سره ټوټل مارکس رااله وس دا به انورس هم موږ راولو نو انورس د لپاره به بیا ویلو کا فارمولا استعمالومه وس اسلو کا فارمولا به انورس د لپاره نه استعمالوم دی خو ګورئ اس ځکه چې دا موږ سره باو 70 چې موږ لیکو کنه او البته موږ سره هغه ډیټا چې دا نو هغه په کالمونو کې لیکل شي دا ورټیکل لیکل شي دا نو ځکه به دا غیر لپاره ویلو کا فارمولا استعمالوم لکه څنګه چې مخکې مم استعمال کړو په مخکې شیټ کې ګوره دا ما سره 70 لوکپ ویلیو شو او دلی به کام زو وهما او لوکپ اری چې دی نو ما سره دلی دا لوکپ اری نه وځه چې شروع کما د دین وځه تاسو ګورئ دا بس بلاک والم د 100 پورې ودا بلاک والم د 100 پورې دا 100 پورې راشه 100 بس دا 100 پورې ده د دې 100 پورې به بلاک والے او بیا به کام وه او بیا به دو وه او دا بلاک چې ده نو دا به هم ابسولوټ کې دا موږ سره F4 په دی وه چې دا ابسولوټ شي F4 او انټر کنو 70 نمبر شي او دغه سي لاندې وس راځه دغه څه څوکا لاندې راځه دا لاندې راولا نو ګورا دا 71 82 او 81 او 84 او 70 دا ټوټل بم راوالو ټوټل لپاره به هم دا فارمولا شدا او خو دا ټوټل لپاره دا فارمولا چې وو نو موږ با اری چې خپل غټ اخلو دلی به موږ ولیکو اچ لوکپ بریکټ شورو او دا موږ سره لوکپ ویلیو شو او کاما لوکپ اری به موږ سره څه شي موږ به د خورا شو لوکپ اری لا او موږ به بر را شو د اولنی سرلا
نو دلی با تاسو دا وګورئ اوس به موږ خپل ویلیو د 1100 پورې راورسو. څه پورې به راورسو؟ 1100 پورې به په دې راورسو چې موږ سره هر قسمه ویلیو نو بیا به هغې کې مسله نه وي. که هر قسمه ویلیو وي نو بیا به موږ ته مسله نه وي. دا ما تقریبا د 1100 ته راورسو. دا زما څه شی شو؟ دا زما لوک اپ ارې شو او دې پسې به زه 2 وهمه او دلی به دا هم چې د F4 سره ابسلوټ کما دا ابسلوټ شو او دا هم ابسلوټ شو او زبدلی انټر وهم بریکټ به کلوز کما او انټر به وهم. نو ګورئ 388 اوس وګورئ دا خو مزه به اوس تاسو ته معلومه شي. ګورئ دا 8 رول نمبر اوس 8 رول نمبر په تاسو ورکې 1 رول نمبر او انټر کوي. کته وګورئ 1 رول نمبر کې عمر دی آصف دی عمر آصف دا عمر نوم راغی آصف پلار نوم راغی او لاندې راشه مارکس بدل شو. 56 مارکس په بایو کې دی په کیمستري کې 98 دی په فزکس کې 67 دی په اردو کې 96 دی انګلیش کې 78 دی ټوټل مارکس 395 دی 395 او بره وته په انوالزم لیکلی. اوس راشه ز دا بدلوما د دې په ځای ز اخلم 12 نمبر رول نمبر د چې 12 رول نمبر ز واخلم. کته وګوره 12 رول نمبر چې دی دا وګوره دا دلبر دی دا څوک دی 12 رول نمبر دلبر دی او د پلار نومي وزیر دی او دا لاندې مارس دی. دا لاندې څه دی؟ دا لاندې دا مارس دی. تاسو ته وګورئ دا لاندې دا مارس شو. اوس لاندې وګورئ چې په دې ریزلټ انټیمیشن کارت کې ورکړل کنه دی دلبر وزیر. نو بایو مارس 78 76 89 74 67 78 76 78 76 89 74 67 او ټوټل مارس 384 دی 384. نو دلی وګورئ دا ته په والز کې هم لیکلی. نو موږ په اس لوک اپ او په وی لوک اپ کمانډ سره ریزلټ انټیمیشن کارت دلی جوړ کا او تاسو ته مې اوخیو او دغه سه اس لوک اپ فارموله چې دا هغه مې تاسو ته ویلا. زه امید ساتم چې تاسو په دې فارمولو به زما پوه شئ او زدا امید هم ساتم چې ان شاء الله تاسو آینده زمونږه چې کوم ویډیوز دي هغه به موږ سره ګورئ. ځکه چې موږ کوشش دا کوو چې تاسو لپاره یو معنیخیز او فروټفل چیز چې دی نو هغه مخې ته کیږو. نو د آینده ویډیو لپاره زه تاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله پامان الله مخاد او باد ساته. Thank you very much.